السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. ډیر زیات ظلم شوی دی، د ظلم انتها شوې ده. یو ډیره زیاته افسوسناکه واقعه رامنځته شوې ده. خلک او جینۍ د غیرت په نوم باندې بې دردۍ سره قتل شول. خر او لیور دواړو په شریکه باندې خلک او جینۍ د غیرت په نوم باندې قتل کړل. د 5 بچو ښځه د حساب له خپل کور ته اشنا د غلط کار دپاره راوستی و، چې کله ورسره غلط کار کولو د دغه غلط کار په ټیم کې خر او لیور دواړه ګیر کړل او د حساب له د غیرت په نوم باندې قتل کړل. دا واقعه څنګه رابېغه شوله؟ راځئ مینوالو تاسو موږ سره دا ویډیو اخره پورې وګورئ چې د پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک په دې چینل کې نوی مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بل ټاله نشان ووهئ. نورې هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډېره په اسانتیا سره میلاویږي. عزتمندو خلک او جینۍ د غیرت په نوم باندې بې دردۍ سره قتل شول. دا خر او لیور په شریکه باندې قتل کړل چې د حساب له د 5 بچو ښځه خپل کور ته اشنا د غلط کار دپاره راوستی و. غلط کار یې ورسره کولو، بدکاري یې ورسره کوله چې د حساب له د بدکارۍ په ټیم کې خر او لیور دواړه ګیر کړل او د حساب له ضمیر یې دا نه غوښتل چې موږ دوی ژوندي پرېږدو. د حساب له ډېر زیات غوسه شول او ډېر زیات غیرت یې وکړو چې د غیرت په نوم باندې خلک او جینۍ بې دردۍ سره قتل کړ. بیا د خلک کورواله سره رابطه وکړه. هغوی چې کله راغلل نو دی وویل که تاسو صرف زموږ خلک قتل کړی او دغه جینۍ هم نه وه قتل کړې نو موږ بیا تاسو باندې کیس اچولو او د حساب له تاڼۍ ته هم بوتللی چې د حساب له زموږ خلک یې قتل کو او جینۍ ژوندی پرېښوده. خو د حساب له تاسو دواړه قتل کړي دي نو موږ به اوس په عدالت کې فیصله وکړو او د حساب له موږ به تاسو معاف کړو. آیا خر او لیور دا کار ټیک کړی دی چې د غیرت په نوم باندې جینۍ او هلک قتل کړل او که نه دا ټیک نه دی کړی؟ تاسو موږ سره په کمنټ کې خپله رایه شریکه کړئ. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.